أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة هجر پارہ نمبر 14 رکو نمبر 3 آیات نمبر 39 40 41 42 43 44 سلور شپږ آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې ځای کې الله رب العزت وایي قال ربي شیطان ویل ای الله بما اغویتني په کومه وجه د چا په سبب چې تاسو ګمراه کړم لأزینن لهم فی الارض زه به ښایسته ښکاره کړم دوی ته چې نو په ځمکه کې یعنې ګناهونه ولأغوینهم اجمعین او زه به ضرور دا ټول چې دی نو هغه ګمراه کوم. نو شیطان د هغې وخت نه چې دی نو هغه موږ ته څه کړی دی قسم یې کړی. نو معلومه دا شوله چې غلطۍ نه بعد په غلطۍ باندې وردېدل دا کار د شیطان دی. د ګناه نه وروستو په ګناه باندې وردېدل او دغې ګناه باندې چې دی نو هغه اصرار کول دا د شیطان کار دی. د ګناه نه وروستو توبه وباسل الله ته جړه او فریاد چې دی نو هغه کول د الله نه معافي غوښتل دا کار د انبیا علیهم الصلاة والسلام او د چا دی د مسلمان کار دی. انبیا علیهم الصلاة والسلام تعلیم دقه ورکړی دی. نو شیطان نه چې دی نو هغه ګناه وشو او باقاعده الله رب العزت ورته چې دی نو هغه وویلو هم چې ګوره تا دا ګناه وکړلو فاخرج منها فإنک رجیم. نو تا چې کله زما د حکم نه انکار وکړلو تو د دې ځای نه وځه په تا به ته چې نو هغه رټلی شوی یې. نو ده ته پته ولګېده چې زه خدای پاک د دې ګناه د وجې نه چې نو هغه مردود کړم. نو په کار خو دا وه چې ده توبه وباسلی وي. نو توبه یې ونه باسله خو څه قال ربي بما اغویتني خپل دلیل پیش کړي ځان چې نو هغه خبره جوړوي یا الله تا چې د چا په وجه زه چې نو هغه ګمراه کړم په کم سبب ته تا ګمراه کړم زما د ستا په ذات قسم یې زه به دوی هم چې نو هغه ګمراه کوم تو به اوس پرېږدم نه. آدم علیه الصلاة والسلام نه چې نو په جنت کې لغزش وشو الله رب العزت ورته ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمین دې ونې نه به نه خورئ که چېرته د دې نه دې وخوړلو نو ته به نو هغه بیا څه شي د کمي کوونکو نه به شي. نو هلته خو الله پاک آدم علیه الصلاة والسلام قرآن په خپله ګواو چې الله پاک آدم علیه الصلاة والسلام د ځمکې دپاره پیدا کړو ځکه الله چې نو هغه ویلو انی جاعل فی الارض خلیفه داسې نه چې انی جاعل فی السماء یا فی الجنة خلیفه الله یې زه په ځمکه کې خلیفه جوړوم. نو دغه ورته الله پاک یو بانه کې ښودلی یو سبب یې نو هغه جوړ شو. نو چې کله دی د جنت نه چې نو آدم علیه الصلاة والسلام راکوشو نو الله رب العزت ورته وویلې چې داسې کوشه لاړ شه دا داسې وکول. نو آدم علیه الصلاة والسلام داسې نه چې الله دا خو شیطان راته قرآن او قسم خوړل او په سپینه جامه کې راتلل او زه ستاسو خیرخوا یم او دا یې ونه وي خو ډایرک آدم علیه الصلاة والسلام څه وي ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو معلومه دا شوله ګناه نه وروسته په ګناه غلطۍ نه وروسته په غلطۍ وردېدل دا د شیطان کار دی. دا که سړی دی که ښځه ده او که شیطان دی د سره شیطان دی او د ګناه کېدلو نه وروستو غلطۍ نه کېدلو نه وروستو غلطۍ تلافي کول معافي غوښتل توبه وباسل دا د مسلمانۍ ته چې نو هغه کار دی. الله دې موږ ته صحیح مسلمانۍ نصیب کړي. نو یې زه بس نو اوس وګورئ ټول خلکو ته ګناه خلکو ته ښکلی ښکاره شوی دی او سنت طریقه خلکو ته العیاذ بالله چې دی نو هغه بده ښکاري. 2 کسان جنګول چې نو هغه خلکو له خوند ورکوي د 2 کسانو په منځ کې سوله راویستل خلکو ته بد ښکاري. د اصلاح خبره چې نو هغه خلکو باندې ګرانه پریوزي د ګناه خبره چې نو هغه خلکو له خوند ورکوي.
د سنت مطابق کار کول چې دی نو هغه خلکو د چې نو هغې کې څه کېږي څوک وایي سادګي ده څوک وایي دا مړی د چې نو هغه واده نه دی خدا خو چې نو هغه څه دی غم دی او د ګناه کار چې بګوشي جو وایي دا ښکلی کار دی. نو اوس وګورئ شیطان هغې وخت کې ویلو زه به ورته چې نو هغه څه کوم دا ګناهونه دا به ورته ښایسته کوم ولأغوینهم او زه به دوی ټول چې نو هغه ګمراه کوم به خامخا به یې ګمراه کوم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین سوا ستا د هغې بندګانو نه چې کم نیکان او صالحان مخلصین نو مخلصان بندګان چې نو هغه نشم باقي دا نور چې نو هغه به زه ګمراه کوم. نو سوال چې نو هغه دلته یو پیدا کیږي تفسیر خازن چې نو هغه نقل کړی دی چې دې خو آدم علیه السلام هم چې نو هغه شیطان ورته نو هغه دوکه نه کړلو آدم علیه السلام ته ونه چې تو همیشه د پاره دا جو ان تر دې چې بیبي هوا چې نو هغه د هغې نه دانه وخوړل دواړه راکوشول. درېیمه صورت کې چې نو درېیمه سپاره کې صورت ال عمران کې چې نو هغه هم تیر شو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا چې شیطان چې نو هغه د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغې وښویول په بعضې هغې کارونه چې د دوی نه مخکې شوي ولو. نو ګوره دا خو نیکان خلک ول او د هغه خو هم شیطان ښویولی دي. نو جواب چې نو هغه دا دی چې تسلطو دا په هغه صورت کې وي چې کله یو سړی چې نو هغه څه وي همیشه د پاره لکه څنګه چې الله وایي لیس علیک لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. نو ستا تسلطو دا به صرف په هغې کسانو باندې چلیږي چې کم کسان ستا پیروي کوي. څوک چې ستا پیروي نه کوي نو دوی باندې ستا تسلط نشي چلیدی. خیر که په یو وخت باندې چې دی نو هغه ته د دوکه کې خو دوی به د دغې دوکې نه وروستو بیا توبه وباسي. نو چې توبه یې وباسله دی د شیطان د تسلط نه چې دی نو هغه بهر شولو خو چې توبه یې ونه باسله نو دا سړی وس هم د شیطان په تسلط کې چې نو هغه دی. نو وی الا عبادک منهم المخلصین چې کم ستا مخلص بندگان دی دوی بنئ. الله وی قال هذا صراط علی مستقیم دا زما چې نو هغه لار ده علا په معنی د اله ما طرف ته سیده نیغه علی مستقیم الی مستقیم زما طرف ته د راتلو دا نیغه چې نو هغه لاره ده. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان زما په بندگانو باندې تا ته اس قوت او طاقت چې نو هغه نشته الا من تبعک من الغاوین مخلصین خو نشي خدا آس غیر مخلصین عام خلکو نو الله وی دوی هم تو نشي گمراه کولی. دوی دا گمراهی دا چې نو هغه هم ستا په قدرت کې نه ده. اوس به موږ چې نو حاضرین کې خو عام دا راځي وګورئ موږ خو ټوله معاشره چې نو هغه او بیا خاص کر الله دې عفو کې زموږ دا نوی کل دا نوی چې کوم کې نو هغه خماب شوان زمونږ را رسېده خو ټول صرافه چې نو هغه تقریبا په ګمراهۍ باندې اخته دي. د دوی خو شپه او ورځ او قدم په قدم چې نو هغه په ګمراهۍ کې لګیا دي. او الله وایي چې نو هغه ان عبادي لیس لک علیهم سلطان ستا په دوی باندې چې نو هغه قوت او طاقت نشته. نو الله وایي ته په هغوی باندې وسوم په زور باندې ګناه نشي کولی. لکه څنګه د دې نه مخکې چې نو هغه په صورت عرف کې چې نو هغه تیر دا صورت چې نو هغه رات کې چې نو هغه تیر ده شولو فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما خو تاسو ته صرف اشاره کړې وه تاسو نو شیطان خو اوس هم په چا باندې په زور یو ګناه کړی څوک دې ویلی شي چې ما باندې شیطان دا ګناه په زور کړی نه شیطان ورته صرف ښکلی ښکاره کړي چې دې ته ښکلی ښکاره کړي چې بس دی په هغې ګناه پسې ورپسې شي که نه شیطان خو په زور اوس هم په چا باندې ګناه نشي کولی که دا مخلص دی او که دا غیر مخلص دی که دا کامل ایمان والا دی او که دا کمزوري ایمان والا دی په هغه باندې خو شیطان اوس هم په زور نشي کولی خو صرف دومره قدري چې دته دغه ګناه او دغه کار ښکاره کړي ښکلی چې بس دی زر ډایرکټ دی نو په هغې باندې ورشي. نو ځکه الله وایي ان عبادي لیس لک علیهم زما په بندګانو باندې نشته تا ته سلطان څه غلبه قوت طاقت الا من تبعک من الغاوین مگر په هغه چا چې کم ستا تابعداري کوي د ګمراهانو نه. و ان جهنم لموعدهم اجمعین نو الله وایي چې ستا تابعداري وکړله د دې ټولو وعدې ځای د دې ټولو د ورتللو د دوی ځای چې نو هغه بیا جهنم دی اجمعین د ټولو. الله دې موږ د هغې نه وساتي. څنګه جهنم لها 7 ابواب هغه جهنم د دوی ځای دی چې د هغې دپاره 7 دروازې دي. دروازې نه څه مراد دی نو یو عام تفسیر چې نو هغه حضراتو کړی هغوی دروازې لکه څنګه چې دا زموږ د جومات او د کور او د دکان او د هر شي دروازې وایي دغه شان دروازې د جهنم هم دی. او دویم چې نو هغه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ابن جریر رحمت الله علیه
او دغه شانت چې نو هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا غوي چې نو هغه روایت نقل کړی دی نو هغه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اثر دی چې د جهنم د پاره چې نو هغه دروازې نه دی بلکې داغه طبقه دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د آیت په ځل کې فرمایل وی ته چې نو هغه تدرون کیف ابواب جهنم داس ته پته شته جهنم دروازې چې دی نو هغه څنګه دی الله وایي چې نو هغه له سبعه ابواب نو هغه موږ ته پته نشته نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل هکذا ووضع احدى يديه على الاخرى حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو لاس د پاسه چې نو هغه بل لاس د سکی خو د شانت بیا د دې د پاسه د سی بیا د دې د پاسه د سی یو بل د پاسه چې نو هغه وی د قشان طبقات دي نو وی د قشان یو بل د پاسه دي سبعه ابواب بعضها فوق بعض چې بعضی د بعضو چې نو هغه د پاسه دي علامه ابن جریج رحمت الله علیه چې نو هغه فرمای وای چې نو هغه د جهنم د پاره جهنم چې نو النار سبعه درکات دغه او طبقه اولها چې دا ولنې نوم چې نو هغه جهنم دی ثم بیا د دویم نوم چې نو هغه سره هغه لظوا د دریم نوم حطمه او د څلورم نوم سعیر د پنځمې طبقې نوم سقر د شپږمې طبقې نوم جهنم او د اوومې طبقې نوم هاویه یعنی جنت جهنم او طبقې دی او جهنم نی اولنی طبقې نوم چې نو هغه جهنم دی د دویم لظوا د دریم حطمه د څلورم سعیر د پنځم چې نو سقر د شپږم جهنم او د اووم چې نو هغه هاویه علامه ضحاک رحمت الله علیه چې نو هغه فرمای وای چې نو هغه فی الدرک الاولى په اولنۍ طبقه د جهنم کې ځکه الله وی لكل باب منهم جزء مقسوم د هر یوې دروازې د پاره چې نو هغه خاص خلق دی خاص بندګان دي نو دی وی چې نو هغه کې بسوک وي نو علامه ضحاک رحمت الله علیه چې نو هغه فرمای فی الدرک الاولى په اولنۍ طبقه کې به اهل التوحید هغه کسان چې هغه مسلمانان وي نو وای دغه وي الذين ادخلوا النار يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها چې دی وچنه نو هغه د ګناهونو په وجه چې دنیا کې د کم ګناهونه کول دینه توبه نه وباسره نو دغه سره د دنیا نه لاړل نو جهنم په دې اولنۍ طبقه چې داغه ته جهنم ویل کېږي نو په دې کې به اهل توحید مسلمانان ګناهګاران وي د دوی چې څومره ګناهونه کړي دي د هغه ګناهونو په قدر به په دې کې نو هغه پاتې شي چې کله سزا اخرى بیا به داغه نه راځي دویمه طبقه لظا پاغي کې به نصاري دریمه طبقه حطمه پاغي کې به يهودي څلورمه طبقه چې سعیر دی پاغي کې بچنه نو صابئینی پنځمه طبقه چې سقر دی پاغي کې بچنه نو مجوسینی مجوس ببګي شپږمه طبقه جهنم دی پاغي کې بچنه نو هغه مشرکانی او اومه طبقه هاویه چې پاغي کې منافقان وي نو په ودقه اولنۍ طبقه کې به مسلمانان ګناهګاران دویمه طبقه کې چې نو هغه نصارا دریمه طبقه کې يهود څلورمه طبقه کې صابئین پنځمه کې مجوس شپږمه کې چې نو هغه مشرکان اومه کې منافقین نو ځکه الله وی له سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم د هر یو د پاره چې نو هغه جدا خلق دی جدا برخه ده اللهم احفظنا من كلهم قال نو د ویل یعنی شیطان ربي ای زما رب بما اغویتنی په سبب دا غي چې تاسو گمراه کړم او یو معنی چې نو هغه تفسیر کړي نو خازن کې قسم هم کړي چې با قسمیه ده زما د قسم پاغي چې تاسو گمراه کړم لازینن نو زب ضرور خیسته کم لهم دیتا یعنی گناهونه فل ارض پزمکه کې ولا اغوینهم او زب ضرور گمراه کم دی اجمعین ټول الا عبادک مگر ستا بندگان منهم د دین المخلصین مخلص خاص کړي شوی چناو کړي شوی قال نو اویل الله هذا دا صراط لارد علی مستقیم ما طرف تنیغا ان عبادی بیشک زما بندگان لیس لک علیہم نشتیتات پاغیبان سلطان سغلب قوت الا من اتبعک مگر آغا چاچی تابداری اکڑا لستا من الغاوین لگمراہانونا و ان جہنم او بیشک جہنم لموعدهم زید وادی ددید اجمعین
اجمعین د ټولو لها د دغه جهنم سبت ابواب او دروازې او تبقیری لکل باب د هرې دروازې تبقی د پاره منهم لدین جزء یو برخه د مقسوم جدا کړی شوی